بسم الله الرحمن الرحیم. باب غسل المیت و تکفینه. دا باب دی په بیان د غسل د مړی او داغه په کفن کې. یو غسلی یو غسلی کا. غسل وینځلو ته ویل کیږي د یو عضو، او غسل او اصطلاحي غسل د ټول بدن. علماء یو خبره کړې ده چې د غسل اضافت مغسول ته وشي بے بابا غین مانی زموے لکه غسل المیت، او کچری غیر مغسول ته وشي الټه می ویلو کنسبتی غیر مغسول ته وشي لکه جمعه بے بابا زموے وی غسل الجمعه، او که مغسول ته وشي به فتحه وی لکه دلته غسل المیت پکارو د غسل په ځای باندې وینځل د مړی. او بهرحال څه قاعده کلیه نه ده. نو غسل ویل کېږي ټول بدن وینځل وته، او غسل نفس وینځل یو عضو وي. به د مړي وینځل وته د مړي غسل ویل کېږي. و تکفینه مړي ته کفن ورکول. ما ته لږ متوجه شئ، مړي ته غسل ورکول دا فرض کفایي ده. لاندې هم لیکلي ان غسل المیت فرض بالاجماع واجمعوا ان ایجابه لقضاء حقه. لکبر وګورئ، علماء اجماع کړی دا اجماع چې مړي د غسل ورکول داغه د حق وجوبه په وجه باندې دی، دا داغه حق دی. او د بنده حق یو قسم پوره کولای شي ډیر يم شي. نو چې کله حق داسي چې یو يم پوره کولای شي ډیر يم شي، دغه د فرض کفایي وي. ځکه که یو پوره کړي د ټولو غاړه خلاصي کی دا نه ضروري چې ټول دی وکی، او که یو يم پوره نه کی نو ټولو په ذمه فرض پاتې شي، ټول ګناهګاریږي. نو غسل د مړي دا فرض کفایي دی. به دویم تکفین دی، کفن. کفن ورکول مړي تم فرض کفایي دی. مسلمانان به کفن ورکوي، کول نه کو یوم ټول به ګناهګاری کوي، ورکو ټولو غاړه خلاصيږي. به احادیثو کې راته د غسل بیان کوي په څه طریقه به ورکه، کفن به په څه طریقه ورکه، بے آدابی سے دی. اب استاسو ذہن کی دومره کې نه وای چې مړي له غسل ورکول فرض کفایي ده. طریقه بداوی کله چې فوتګي وشي نو فوراً به د غسل انتظام کو. د قریبي خلک هماغه دی له غسل ورکی، او به خاص کراغه چې په غسل په طریقه شرعي طریقه صحیح پويږي. لاغي طریقه بدای شول به مړي له اودس وکي، که نجاست کم ځایونو باندې لګېدلې یا دې تلري کی. حتی علما دام وي چې سنجام دی ولو کې لاس سره کپڑا واچي، پیړه کپڑا باغې دی ولو شرمګا پاک کی، چې دا کپړې په وجه حرارت داغه د بدن د لاسو ته ناراضي. او به مړي لا بلکې اول دې سی وکي، مړي نه دي کپړې وباسي، نوم نوالا تر ګټنو پورې دی په کپڑا واچي، او ګرچا پیر دی او کپڑا راتاو کی چې دا زید خلکو نه پټ شي. یو تخته باندې دی واچي، دغه شان استنجاب ولو کی ما چې ذکر کړل خدا نه د لازمي. او داس به ورلکی دا مسنون دی هغه، او داس چې کوم فرضي او داس کې چې کوم فرضي آزادي سره باغه کارونه، او خلی ته ولو با چول پوزو ته دانه د ضروري غوځې نه دي کپړه تاو کی، غاښونه دی ول په پاک کی، دغه شان پوزي مخ دی ول وینځي، مټي پورې دی ول لاسونه وینځي، مس دی ولو کی خپې دی ول وینځي. به غسل ورکې درې پیری پنځه پیری و پیری حدیثو کې راځي. طریقه به دای چې په خي طرف غڅ طرف دی واړی، خي طرف باندې به ولو بواچي چلان دی ورسیږي. به بغس طرف دی روا خي طرف دی رواړی، بغس طرف دی ولو بواچي، ټول بدن دی ول وینځي. او به دی لګ روچت کی، او به دی ول په سر وبرواچي، ټول بدن دی ول وینځي. هغه نه بس کفن چې ورچې په دې خېټه دی ول ثلاث راکږي که څه نجاست مجاستی چاتی وزي، دوباره غسل ته ضرورت نشته، غزې دي سره پاکي. او هغه نه بس به کفن ورچې. تاسو پوه شولې کفن چې ورچې مثلا دی واورې زمونږ د حنابو بنظماني سړي د بار درې کفن مسنون دي، یو به قمیص وي، یو به ازار وي، یو به لفافه وي.
طریقه به دا وي اول به ازار لفافه خوره کی بیا به ازار خور کی بیا به قمیص تاسمن قمیص پشان نه دا وګده کپړی او مینس کې ولسوله وباسي ناغه خوره کی مړې به سملې واپس ته یو طرف پیرواړی او غسوري کی سر باروزی نبی به دا خو به خیره کی خور کړی دا به ول وکي به ازار وی ازار د سر نواله تر د ګوتو پوری به غره واړی غس طرف خې طرف به بخیره کې لفافي کپړی اگر سر او د خپونه بار وتی به پیرواړی هغه بلا و به تړي او به د کفن پدې رچ کولاونه شي کبه مینس کې په رینجه کې تاوي کنه رینجه کې به دي انري نری کپړې هم تاولې شي سپینه کپړو کې کفن ورکول بهتره دي کنورو کپړو کې ورکم صحیح دي چپاکی خلی باسی غلو باندې کې ډېر قیمتي وي شماله باندې کې ډېر کمزوري زمړي د مال نه کفن ملاو شي ورته پدې قصو پويږي کڅو کې خپل طرف ورکم صحیح ده نور څه مسلې بیانو به وسرانو ګوري وتا الفصل الاول عن ام عطيه په دې حدیث کې د حضرت نبی له صلوات و سلام د لور د حضرت زینب د غسل بیان دی چې هغه له زنانو غسل ورکولو حضرت ام عطيه فرمایي قالت دخل علينا رسول الله من باندې نبی علیہ السلام داخل شو ونحن نغسل ابنته من غسل ورکولو دا لورتا وهي زینب صحیح روایت دا چې دا زینب وا او دا د ابي العاص بيبي وا ابي العاص ابن ربيعه باقي دوا ام كلثوم او رقيه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي وی یو چې وفات شو له بل په نکاح کړه او اخیری نمبر به لور چې د نبی له سلام حضرت فاطمه وا ونحن نغسل من غسل ورکولو ابن داود دی لورتا فقال نبی له سلام فرمایل اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك غسل ورکی درې پیری یا پنځه پیری یا د دې نمزه تا خیال وساتي علما فرمایي حدیث مطلب دا دی چې په یو پیر باندې پاکی رااله مسنون دا چې به دوه پیری نور وینځي کبدریو پیرو باکی رااله مسنون دا چې دوه پیری نور وینځي پنځو پیرو باکی رااله به چې دوه پیری نور وینځي د پاکی نه بس دوه پیری ځل پکار دی لانډه دا تاسو پوهیږئ بما ان وسدر البوبو او د بیرو پپانو داسې به وکي او په ګرمي کې د بیرو پپانو کې او دوه بیرې به باغی غسل ورکی او درې به بیره به خالی صبح کې کافور واچي او به باغی باندې ولم به درې بیره به برابر شي انور غيو بیره او دوه بیرې او درې به بیره طریقه موږ مخکې ویلا وجعلنا او وګرځوا فی الاخره باغیره بیره کې کافورن کافور وبو کی واچوا او څو کوئی باسي بدن اعضاء مانی ولا راکاګه او شی من کافور یا بلکم شی د کافور نه خوشبو ولا شی چې کممی فاذا فرغتن نبی علیہ السلام ورته فرمایي کله چې تاسو فارغ شئ د غسلنا فاذنني بما تخبر راکي فلما فرغنا وکله چې من فارغ شو اذن نو من ورته الحمدلله اذن لو من ورته خبر ورکو فالقى الينا حقوه من نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل هغه ته بند راولې غلو ایره ترویشتلو کمانه فقال اشعرنها اياه اشعرنها معنا بدن سره ولا غوي دا لاغیل بدن سره دا ولا غوي څه معنا اکمه کپړه چې بدن سره لګیدلې د کفن هغه نه بلان دي چې د ازما لنګ دغه بدن سره ولې علماء فرمایي دي یو مسله معلومه شوله چې تبرک په آثار د صالحین باندې دا صحیح دی او دا زموږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده ده تبرک برکات حاصلول دا په آثار د صالح د نیکو خلقو بالکل صحیح دی او دا نور روایتونه کې مرضی نبی علیہ السلام د برکت د بار ول ورکو کنه
هغه مرید د پیر کپڑا ځان سره کفن کې دی ټیک د خدا دا چې دغه کپڑا د دریو کپړو د کفن نه زیات نه جوړي بلکې هغه کې یو حساب کې ودی ته جوړه کی کنه وفي روايه يغسلنها وترا طاق عدد سره غسل ورکي 3 او 5 او 7 وابدا نبي ميامنها او د دې خيته طرف شروع کوي کاوده سول ورکوي او غسل ومواضع الوضوء منها او زينه او دست دي يعني هغه خي طرف نشرو کوي اول خیالات خيخ پدسي وقالت دا فرمای فظفرنا شعرها من کوڅې کړلې وخته د دې 3 قرون درې کوڅې فلقيناها حلفها شاتم واچولې دا یو مسله ده وس حنابلة او شوافیه او رایدا ده چې درې کوڅې به جوړو او شاته به ولاچو حنفي چې اختبه ولد وځي کوڅې موسی بنه جوړو یو په یو طرف برواړو خي ونی باندې بل بده کڅماني دا کوڅې جوړول خو زینت د پاره او مړې چې کله سړی مل چې زینت کسي ختم شي باقي نبی عليه الصلاه والسلام دا سکړیو د دغه څه خصوصیتو زګه ورستو نور صحابه د شنو کړی نفس مسله د اولاد غیر اولاد کڅو کې کیسه خبره پکې نشته قاری ومن عمل له كماله وعن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في 3 أثواب نبي عليه السلام تكبري ملاو شوي كفن ملاو شوي ودري كبري يمانية بيض يماني كبر وسبينا يو سحولية من كرسف بل سحولية كبر من كرسف دوالي سبينا وليوا سحولية دوال راغلي دي او دا څوک یو دوبي دی هغه ته منسوب دي سحول او څوک یو علاقه د یمن کې هغه ته منسوب ده کرسوف وړي سپینه کپڑا ليس فيها قميص بدی کې قمیص ګندل شوی کې قمیص نو موږ چې کوم قمیص جوړو هغه نه یادي ګندل شوی قمیص ولا امامه پټکیم پکې نو دا بل اختلافي مسله ده حنابلة شوافی وي اوخ کې مسله کې امام مالک رحم الله مغو سره وکا دې مسله کې حنابلة او شوافی وي چې درې کپڑے به ورکو پس مطلق درې کپڑے نه رسېږي دا به کې نه چې دا قمیص ته او دا ازار دی او دا چې په درې کپړو کې به راتاو موږ حنا په نه درې کپړو کې به راتاو یو با قمیص وی به په ازار کې راتاو کو غینا پس اخیره کې بل لفافي او دې ته کفن مسنون وای کا یو کفن ضرورت دې کې کپڑے کمی یوم کافی دا سړي د بارکا مخکې راځي وان جابرین پټکي دا په کبن کې لیک دوکا داخله کبن کې پټریک دي نو خاص کر ثوابي غني به بالکل صحیح نه ده وان جابرین قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه کله چې کفن ورګي پتا څه کې او کس خپل مسلمان ورورتا وليحسن کفن او خسته کفن دی ورکی خسته معنا پاک کنه ویم خدا دانه چې ډیر قیمتي دي دانه چې ډیر کمزوري دوړو خیال بساتي وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوصلوا النبي عليه السلام سره حج په دوران کې حرام په حالت کې او خدا وګرځیدل د خپل وخینا او چټي مات شو او وفات شو نبی عليه الصلاه والسلام ویل چې دله همدغه احرام کې کفن ورکړي او خوشبو مشبوم پکې ملګوي لکه دا به احرام په حالت کې تلبیه به وای رباچی کې به قیامت په ورځ نو دا امام شافعي رحم الله دغه شان نور ائمه ورای دا احرام په حالت کې څوک مل شي د قشان بکو څنګه چې د حدیث کې دي دغه احرام کې به کفن ورکو خوشبو مبو به نه لګو منګه حناف وایو کڅو کې احرام کې وفات شي احرام ختم شو وفات سره احرام ختم نام کفن به ورکو خوشبو هم به لګو امنګ د حناف دلایل مطلق د کفن د خوشبو لګول او غیره ودي او دا د خصوصیت غنو کا ځکه صحابه دا شکلم ندي کړي به معلومي کې دا د څو خصوصیتو وعن عبد الله بن عباس قال ان رجلا يوصل وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم سرو
فوقصته ناقته نو چټ مات کو دلرا ناقې د دمانو غرزولو دلرا ناقې به چټ مات شو وهو محرم احرام په حالت کې فما تمل شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اغسلوه بماء ابو سره غسل ورکه وسدر او د بیرو پانو وکفنوه کفن ورکه به ثوبې بدو کپړو کې ځکه احرام په حالت کې سړي سره دوه کپړې کنه یو ازاری او د بل صادری وکفنوه فی ثوبې ولا تمسوه بطيب خوشبو د ملکوي ولا تخمروا راسه او سر کې وته تخمیر مکوي خوشبو لګول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قیامت ورځ برباسی کی تلبیه بوي وسنذكر حديث خباب قتل مصعب بن عمير في باب جامع المناقب إن شاء الله. الفصل الثاني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض اچوي بخبلو کپړو کې سپینی مری سے سپینی کپړې د سړي د بار اغوستل مطلقاً لا مستحب دي اولادي دا حدیثی دلیل دی لنی کو خلکو جامم دا نور هر رنګ کپړې سړی استعمالول شي البته لباس کې بر دې خبرو خیال ساتي چې د غیرو مشابهت پکې نه وي د خزو مشابهت پکې نه وي نور څنګه لباس سړی چې استعمالول شي هر رنګ رنګي البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم دستاسو په کپړو کې بهتريني کپړې دي وکفنوا فيها کفن ورګي بسمینو کپړو کې خپل مړو تا موتاکم ومن خير اكحالكم او استاسو برنجو کې بهترین رنجو اسمید دي ښا سدي اسمید یو قسمه یو کانه دغه رنجي جوړيږي فإنها ينبت الشعر دو کار کوي یو باڼه صحیح کوي او دویم نظر تیزی ویجل البصر خدا دې چې خالص ویګه رواه داود والترمذي وروى ابن ماجه الى موتاكم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن دا دراله موږ ول کفن کې بغلو نه کوي شډیر قیمتي شيخه لا تتغالوا او اکثار الثمن چې زیات قیمتي کفن واري فإنه يصلب صلبا سريعا ذکر سلب کیږي په تیزی سره دا سلب کیږي په تیزی سلب سره یعنی اول کفن خرابيږي قبر کې نسل قیمتي راوړي ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه لما حضره الموت کله چې د مرګ حاضر شو نو نوې کپړې راو غختلې او به ویل هغه واچولې ما د نبی له سلام نو ورېدلې دي چې قیامت بورس بسړې را باچی کی باغ کپړو کې کوم کې چې وفات شوی لما حضره الموت دعا بثياب کپړې راو غختلې جدد النبي فلبسها واي چولې ثم قال به فرمایل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث مړې ور پاتولې شي په ثيابه التي يموت فيها باغ کپړو کې کوم کې چې وفات شوی اعتراض حدیث کې خرازي قیمت بورس چې حشر کیږي خلک بلغړ وي خپل بدل څنګه خبره کوي علماء جواب کوي ګوره دوه حالتونه دي یو د حشر دی یو د قبر نه در پاسېدو حالت دی نو قبر نه چې را پاسېږي هغه کې به کپړي هل دا دغه بیان کوي او حشر به بربندو بخوبلی توجه جی البته صحیح مسله دا چې د حدیث کما ظاهری معنی دا چې هغه مراد معنی نه ده حضرت ابو سعید خدری علماء فرمایي دا معنا خسته ده نبی له سلام ویلي چې سلام باغ کپړو کې را باسيږي حکم کې چې وفات ویل دي نه اعمال مراد دي اعمال ته کپړو کې اعمال ته عربی کې کپړې ویلې شي کنه الکه کپړې دي سمې کا معنا څه ده اعمال لسم کا الله پاک فرمایي وثيابك فطهر علماء فرمایي د دیو معنا ده اعمال لپاک کا اخلاص پکې پیدا کا ریانه بچ کا نه رسي نو حضرت ابو سعید خدری دې کپړو معنا خسته ده حالانکه معنی دار چې کوم اعمال باندې وفات شوی هغه سره وفات شي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلقة بهترين كفن حلقة ده
حلقه ده کې شي حله ده لګه الحله حله ده حله دا ازار دی ردا ده دو څادرې مثلا کم از کم دا د دې ته کفن کفایه وي اصل کې کفن څو قسمه درې یو مسنون دی درې کپڑے یو کفایه ده دو کپڑے یو ضرورت دی یو کپڑا کافی کیږي دلته د کفن کفایه بیان کړي حله مله کم از کم دو کپڑے ازار او ردا وخير الاضحيه بهترین حیوان کم باندې تاسو قرباني کوي الکبشو الاقرنو هغه ګډ دې ذکرو والا دا مضبوط ګړي جو سه غټي پیړوي ورواه الترمذي وابن ماجه عن ابي امامه دا روایت د حضرت ابي امامه نے روایت کړي اور ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قال امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقتل احد نبی علیہ السلام د احد مقتولین مبارک حکم وکړو اينزع عنهم الحديد والجلود چې دیونه دی وسپنې لري شمانه توري اسلحه والجلود دا کم کوټونه چې دي زائد کپڑے ويدفنوا بدمائهم وثيابهم بخبلوین خپل کپړو کې دي دفن شي مولوی صاحب شهید مبارک د کفن حکم دار چې دا په خپل کپړو کې کفن کیږي د تبغسل نو ور کول کیږي بخبلوین کې به کفن کیږي البته کما صلاحیه به لري کو من فقہ کتابونو کې دي کم زیتی کپڑی کوټ موټ لکه سرمنی د دلته حدیث کې څنګه را لیدا به لري کو او د شهید نه کم شهید مراد دی چې اخروی شهید وی ښا اخروی شهید تعریف څه دی چې هغه پجن کې مړ شي او د دنیا هیڅ फायदा حاصل نه کی پس زخم نه دوايي استعمال نه کی مستم به دیر نشي خوراک براک ونه کی یا مسلمان ظلمن مړ کی یا معرکه کې مړ پروت یو د زخم نشانات وی دته اخروی شهید ویل کیږي دته به کفن نور کول کیږي غسل کفن معنا عام کفن منور کول کیږي خپل کپړو کې به کفن کو غسل منور کول کیږي الفصل الثالث عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتي بطعام دته بر طعام راوړل شو روجماتي د پاره وکانا صائما فقال د خپل طعام چوکته دوم ډیرو نو بجړا شو کا فرمایلی قتل مصعب بن عمير مصعب بن عمير قتل شو وهو خير مني ما انا بهترو عاجزی کوله بدی یعنی دای تواضعن ویل کا څنګه کفن فی برده په یو کپڑا کې دته کفن ملاو شوی یو صادر کې دا ډیر مالدار سره امور ډیر مالدار و او صحابیت اسلام راوړو نبی له سلام صحابت اختیار کو به هجرت وکړلو به وړي غربت کې ګرځیدلو اولیه کارنامه کړي تاسو به قصه اوریدلی کنه لاس کې هغه جنډه و او به لاس کټ شو بل کې ونی والا بلې کټ شو سینما سینې سره لاس کلک مصعب ابن عمر ان غطي راسه چې سربم ولا پکبن کې بټو بدد رجلاو خپې خاره کېدلی و ان غطي رجلاو بدا راسه سره خاره کېدلو ووراه قال روي وي داسم فمایل وقتل حمزه وخير مني حضرت حمزه قتل شو زمانه بهترو شهید شو ثم بوسط لنا من الدنيا تګوروي موږ د بار دنیا کولا او شولا فراخ شولا ما بوسدا اکم شي فراخ شوي رزق زید شو کپڑے زید شولي او قال اوتينا من الدنيا ما اوتينا یادسي المنګ د دنیا نه ملاو شو هغه چې کوم موږ ته ملاو شوي ولقد خشينا موږ ویریګو ان تكون حسناتنا عجلت لنا چې موږ ته زموږ حسنات په جلتۍ را ملاو شو څه معنا زموږ د نیکو اعمالو بدله موږ ته په دنیا کې ملاويږي زه خو دې رېګم اخرت ته وسنه پاتې کیږي ثم جعل يبكي بشروش جللي حتى ترك الطعام طعام ابن خدلو وعن جابر قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام را لي عبد الله ابن ابي عبد الله ابن ابي ابن سلول مورد لكن دا منافق چې کله وفات کېدل قبر کې دفنو قبر کې کوشوي قبر ته کوشوي یعنی خلکو قبر کې ایخیو نبی عليه السلام را لي ولروچتي کوي روچته کو په خپل زنګونانو کې خودلو کفن کې وتلاړې مو اچولې خپل قمیص اور واچولو به دفن کو سره د دینه منافقو یقیني منافقو يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل دې کې واقعي وګورئ به تفسیر کې
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابيتا د زیم نوم عبد الله او ذیک لک صحابي ال تواقع کې وراشي کا دا قصه چې وشو لګنه یقولون لا رجعنا الى المدينه نزوی ورته ویل مدینه ته دنه نه پرې د معافي بغواړي باقاعده منع کړلو کوم دي دا زوی نو دغه بعد ما پس داغه نه چې داخل شوی حفرته د قبر کند کې فامر به امر یو کو رباري کې فوخرج ربار شو فوزعوه على ركبتيه پر خپل زګونانو کې خدل فنفس فيه بده کفن کې وته من ريقه خپل لاړې توکللې والبسه قميصه وتورواچ وقال وكان كسا عباسا قميصا. حضرت جابر فرمای دا اصل کې حضرت عباس ته قمیص ور چولې او دا دغه بدلو وسوال دار د منافق دا سم عمله ور سره ولي کولای نو بهرحال علماء فرمای نبی علیہ السلام د بدله ختمه ولا د بدر بورز باندې عباس رضی الله عنه کپڑے نه وی اچ قید شلو د چا کپڑے بګې نه وی ساجي د قمیص ورکو نغه بدله وته دنیا کې خلاص کړله زم د زوی خیالي ولا ساتلو دریم خلکو فایده پکې وشوله فایده دا شریر منافقانو هغه اسلام راوړو صحیح مسلمانان جوړ شو دي خوش اخلاقی به جمانی دا یو خبر می برخي و بیر ولی بو کې چې بیرې کې پیدا ده کنه یو صبای خراولي نن سبا صابون دغه کار ور کوي زم دا کوم حشرات دی غد بدن ناراضي او دریم بدن زر خاوري کیږي نه به